بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. خبر ما ولا المشبهتين بليس هو المسند بعد دخولهما نحو ما زيد قائما ولا رجل حاضرا. د منصوباتو دولسم فصل و دولسم نمبر منصوب خبر ما ولا المشبهتين بليس. توسو تمو مرفوعاتو کې د ما ولا مشبه بلیس وجه تسمیه بیان کړي و چې ما ولا مشبه بلیس د دې د لیس سره د دوه وجونه مشبهت ده، لکه څنګه لیس د نفي د پرسی ما ولا هم د نفي د پرسی، ولکه څنګه لیس په مبتدا خبر باندې داخليږي، مبتدا طرف او خبر ته نسب کوي. دغه رنګ ما ولا دا هم په مبتدا خبر باندې داخليږي او مبتدا طرف او خبر ته نسب کوي. ما ولا مشبهتين بليس تعریف صدا هو المسند بعد دخولهما، هو معرف ده چې رجع ده ما ولا المشبهتين بليس تا بعد دخولهما تعریف ده، بعد دخولهما تعریف ده، المسند بعد دخولهما ده تعریف ده. المسند هر تعریف کې جنس او فصل وي، نو المسند جنس ده بعد دخول ده ټول مستندات ته شامل ده. کغه د مبتدا خبر عام مسند وی کنه، ان خبر دا مسند وی یا کانا وغیرہ خبر دام سوی مسند وی، نو ټول مستندات څه ده شامل ده. بعد دخول هبا د فصل ده دین نو ټول مستندات او تلو صرف د ما ولا مشبه بلیس ولا مسند پوتش ولا ٹھیک شو کنه. لکه ما زید قائما د ذکر د ما مشبه بلیس ده و زید اسم د ما ده و قائما خبر د ما ده. لا رجل حاضرا لا مشبه بليس ده ورجل اسم دلاده وحاضرا خبر دلاده. وإن وقع الخبر بعد إلا نحو ما زيد إلا قائم، أو تقدم الخبر على الاسم نحو ما قائم زيد، أو زيدت إن بعدما نحو ما إن زيد قائم بطل العمل. دي زينا وإن وقع الخبر دي عبارتنا مصنف دي ما ولا دي عمل دي باطل دلو صورتونه تبينوي. دي ما ولا دي عمل دي بطلان دري صورتونه په دي عبارت کې مصنف بينوي. اول صورت صدا چې دي ما ولا خبر دي الا نه بعد روشي، نو دي ما ولا عمل بچوي باطل بوي. ویلي مثال بچشي لکه ما زيد الا قائمون، دې کې وګوره ما عمل نه د کړې په قائمون کې ویلې ټیک ده کنه، ځکه چې دې قائمون مرفوع ده، زید الا قائمون څه ده مرفوع ده، او دې ما ولا عمل څه وي خبرته نسب ور کوي، خبرته نسب ور کوي. نو دې کې خبرته نسب نه دا ور کړای او دې صورت کې عمل ویلې باطل ده، ځکه چې ما اولا عمل کوي د مشابهت دی وجنه چې دې د لیس سره مشابهت ده، او چې کله د ما اولا په خبر باندې الا داخل شي یا د ما اولا خبر دی الا نه بعد روشي، نو دې کې مشابهت کمزوري شي. ویلي ځکه چې د ما معنا څه ده نفي او الا څه دی پرسي نفي دی پرا، نو کله چې نفي په نفي باندې داخل شي نو دا د اثبات پیدا ور کوي. ٹھیک ده کنه، خو شي په آسان ده کنه، څه مشکلات خو به نشته کنه. دویم صورت او تقدم الخبر على الاسم، چې خبر د ما ولا خبر د ما ولا په اسم باندې مقدم شي، نو بیا به ما ولا عمل نه به باطل به عمل به ویلي. ځکه چې ما ولا عامل ضعیف دي
دا به علی عمل کوي چې کله دې معمولات په ترتیب باندې وي خو چې کله معمول به ترتیب شي نو بیا به عمل نکی لکه ما قائم زیدون دریم صورت په دویم باندې پوه شوې کچره ایمان آباد ان زیات شي نو بیا به ما عمل نه بکی ایمان آباد شي ان زیات شي نو بیا به عمل نه کوي لکه ما ان زیدون قائمون پوشي ویلي او دا صورت خاص د سر د ما سره ښه دا صرف په څه خاص ده مطلب چې په دې صورت کې صرف د ما عمل باطلېږي اس عمل باطلېږي صرف د ما عمل باطلېږي پوشي په ویلي زکه چې دې کې ما عامل ضعیف ده او عامل ضعیف به علی عمل کوي چې کله د عامل او د معمول په منځ کې فاصله نه وي او د ځکه د عامل او د معمول په منځ کې فاصله په انس کاروغلا لکه ما ان زید قائمون نو زید قائمون دا معمول د ماده پر و دوړه د ماده پر معمول خو چې کله دی او د ما په منځ کې ان راغله نو عمل چې شول باطل شول پوه نه شوی په معنا چې عامل معمول ولرمن فاصله را شامل عمل باطلېږي خپل طرف ولا خادي مثال به شي ما ان زید قائمون نو عبارت له ورې د پر بیا مخکې ځوخه وخبر ما ولا المشبهتين بليس هو المسند بعد دخولها دا مسند دا بعد دې داخلنا نحو زید قائما ولا رجل حاضرا دو مثال در کلمه ودلا دوړو وان وقع الخبر بعد الا كچر وكي خبر بعد دي لنا نحو ما زيد الا قائم او تقدم الخبر يا خبر مقدم شي على الاسم فاسم وندي نحو ما قائم زيد او زيدت ان بعد ما او يا زياد شي ان بعد دي معنا نحو ما ان زيد قائم نبطل العمل عمل به باطل شي كما رايت في الامثله چې لکه څنګه تاسو په مثالونو کې ولیدلو پوه وهذا لغه اهل الحجاز دې مصنف ته اختلاف بینوي دې ته مصنف اختلاف بینوي د اهل الحجاز او د بنو تمیم په منځ کې چې د دې دوه اختلاف دا په دې خبره کې د بنو تمیم او د اهل الحجاز اختلاف دا په دې خبره کې چې ما اولا دا عمل کیو کنه کی نو اهل حجاز یی چې ما ولا دا به عمل کوي ٹھیک ده کنه او بنو تمیم ولا یی چې دا به بالکل د سره عمل بنه کی دا به عمل نه کوي اهل حجاز دلیل څه ده اهل حجاز دلیل ده قران آیت ما هذا بشرا ما هذا بشرا نو په دې کې وګورئ ما مشابه بلیس ده هذا اسم ده ما ده او بشرن منصوب ده بشرت څه ده منصوب ده دا خبر دی ماشوله نو ګوره قران کې غلې ده ما مشابه بلیس او عمل کړی ده نو نه حجازي چې ما ولا به عمل کوي به ٹھیک ده کنه خو بنو تمیم چې ما ولا به عمل نکی او دوی په خپل خبره باندې دلیل کې شعر پیش کوي ومحفحف كالغصن قلت له انتصب فأجاب ما قتل المحب على المحب حرام ٹھیک ده نو دې کې وګوره پہله خو د شعر ترجمه وګورئ ومحفحفنا ایک باریک کمر والا کل غصن شاخ کی طرح قلت له میں نے اس سے کہا انتصب اپنا نسب بیان کر فاجابا اس نے جواب دیا ما قتل المحب علی المحب حرام
چې محب کا قتل کرنا محب کا قتل کرنا محبوب پر حرام نہیں پوینه شوی پی و محفحفن و یو نری ملی والا کل غصن پشان دی سانگے شاغ قلت له انتصب موی توی چې خپل نسب بیان کا نوغه جواب رکړه ما قتل المحب على المحب حرامو چې نه دا قتل کا دی محب قتل په محبوب باندې حرام نه دا که محبوب خپل عاشق قتل کی نشدا حرامه نه دا پوه شئ په ترجمه باندې پوه شئ دویمه خبره د شعر کې کوم الفاظ چې دي کنه هغه تشریح نو محفحف دا اسم مفعول سیاده اچھی سیاده اسم مفعول سیاده حفحفتن تمانی دی باریک کمر والا سمنا باریک کمر والا الغصن غصن جمع اغصان رسب معنی شاخ دا انتصب دا دی امر صیغه دا دی باب افتعال نا ایدی دوی معنی رسی سو معنی رسی ایوا دا میلان کرنا او دویم دا نسب بیان کرنا پوه شوی مطلب د شعر سره د انتصب دوی معنی دي سو معنی دي یو دا میلان او بل نسب بیان کرنا نو کچره دی معنی شي میلان نو مطلب به څه د شعر بیا مطلب بداشي چې دی باریکی او د نری ملی والا پشان دی شاخ ٹھیک ده کنه نوې چې هغه نه مو پښتنه وکړه یا مو هغه ته ووي مو هغه ته ووي چې مو طرف ته میلان وکا یا مو طرف ته متوجه شه توجه وکا کچره تو مو طرف ته توجه نه کړله میلان دی ونه کړله نو زبا مرشما زوسی شما مرشما نو هغه جواب څه ورکړل جواب ورکړه چې کته مرشي نو خیر د مرد شي زکه زه دی هغه خلکو نه یم زه دی هغه قبیله نه یم چې د چا پنيز باندې دی عاشق قتل او دی محب قتل دا جایز ده محبوب دی پرا دی محبت کون کی یا د عاشق قتل جایز ده پوه شئ په او کچره دویمه معنا شي نو بیا مطلب څه شي مطلب بداشي چې مو دی وینرای ملي ولا کسنا چې پشان د شاخ و سونګ و هغه نه پښتنه وکړه چې خپل نسب ته بیان کا نووي زه خو دغه قبیله نه یم یو خلکو نه یم چې د چا پنيز باندې د محب قتل حلال لا پوښه معنی استشهاد صدا پوښه په دې باندې کنه معنی استشهاد په دې شعر کې ما قتل المحب حرام ده دې کې د حرامو دا مرفوع غلې ده او د ما مشابه بلیسه د پورا خبر جوړیږي خو دې کې د ما عمل لغوه ده نو گویا کې د کسب په شعر کې خپل نسب بیان کړ چې زه د بنو تمیم نه یم چا نه یم بنو تمیم نه یم بنو تمیم ولا
ما ته عمل نه ورکو کنه نو دم عمل ور نکړه چې زه چا نه یم بنو تمیم نه یم مال استشهاد باندې پوه شو مال استشهاد شی د پدې کې حرامو ده ځکه چې د ذکر حرام مرفوع ده او د مال پر خبر ده مال پر چي ده نو ماته عمل نه ده ورکړې لغوه ده پوه نه شو په ترکیب د شعر په شي څه شي ومحفحف كالغصن وا په معنی ربا وا په معنی ربا لا جار حرف جر وا په معنی ربا حرف جر محفحف د صيغه صفت اسم مفعول لا کاف حرف جر الغصن مجرور جار مجرور متعلق شي محفحف پوری اسم مفعول پوری اسم مفعول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر تب مجرور شي دی واو حرف جر دی پر او جار مجرور به متعلق شي قلت فعل پر چې په مخ کې شعر کې دا هغه قلت چې کوم بل شعر کې دا ښا ٹھیک ده کنه ها او نه بل ٹھیک ده هغه پر به متعلق شي پوښي فعل اپنے فعل اور متعلق سے مل کر بس جملہ فعلیہ خبریہ بشی قلت له قلت فعل تو ضمیری فاعل وله بجار مجرور متعلق شي قلت فعل پوری فعل اپنے فعل اور متعلق سے مل کر دب قول شي سب شي قول بشي انتصب فعل دیکھ انت ضمیر فعل اپنے فعل سے مل کر دب مقولہ شي قول مقوله من کړه معطوف علی شي قول مقوله من کړه څه شي فاتفا اجابا فعل دکی ضمیر هوا فاعل ما ذکر لغو ده نه ما مشابه بلیس ده خو لغو ده عمل نکی ځکه چې بنو تمیم مذهب ده قتل المحب قتل مصدر مضاف المحب مضاف الیه علی المحب دا به متعلق شي د قتل پورې نو مصدر اپنے مضاف الیه اور متعلق سے مل کر دا مبتدا شي او حرام به مبتدا خبر مل کر دا به په طویل مفرد باندې یا په طویل لحاظ ترکیب باندې دا به مفعول به شي اجاب فعل لپاره فعل اپنے فاعل اور مفعول به سے مل کر دا معطوف شي معطوف معطوفانه مل کر جمله معطوفه پوښی باستا